ابه اوسې زه چا ایشتلی یم او کومې سي چې ایشتلی یم نو هغه ماته نن بیا دلته ډیوټي کوي. دا بل د ژوبل کاته کې ورغلی یم تا وردل که د هغه ور اړه ښایي ما ته ور کولاو کي که د هغه اړه ښه نه وي ما ته ور نه کولاوي. ټیک ټاک یې سازۍ په باوردي وقایه چې تا وویل په 4 لکه روپۍ باندې نوکري خاصداري اخیستې وه او په 2 لکه روپۍ ځان ته ګونونه لګوي. دا زموږ تحصیل بدناموي، زموږ د تحصیل د بدنامۍ د وجې نه موږ دا وایو. تو صاحب د دې ځای نه نه تللی دا به موږ هر څه کوو په دې کې به موږ تاڼۍ تمځو موږ به نو په موږ هم الله رحم وکړي چې کوم چېرته کې ښه بې تعلیم و ښه زموږ د کار د کولو نه و زموږ ته یې دا رانه واله مقرره مطالبه ده بار بار دا مطالبه ده چې دا دوی په خاوره باندې دهشتګردي نشته او نه دا کسان دهشتګرد د دې د صحیح انکوایري وشي که چېرې دا دهشتګرو خو ته بل چاته ضرورت نشته زه یې پخپله ولم دهشتګرده نه پرېږدم ما نصیحت دی ګوره الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگرخان ما په ضلع مومن کې په تحصیلي پلانګار کې چې کومه افسوسناک واقعه مخې ته راغلې وه د پولیسو د لاسه یو هلک وژلی شوی دی بل زخمی شوی دی په دغې باندې تاسو پروګرامونه کتلي دي په دغې سلسله کې نن دلته کې بیا په تحصیلي پلانګار کې یوه جرګه کیږي دا جرګې ولې شروع شوې د دې مطالبه څه ده دوی غوښتنه څه کول غواړي او بیا دوی په دې باندې ولې مجبوره شو دا تفصیلات تاسو مخې ته راوړم ما سره د دې علاقې مشران ولاړ دي چونکې د جرګې له ډېر په ګڼ تعداد کې راغلي دي د یووالي مظاهره یې کړې ده دا به هم تاسو ته وایم چې د دې په دې موضوع باندې یا په دې خبره باندې ولې دومره په مضبوطیا سره په ټینګتیا سره او په یووالي سره ولاړ دي بار بار راټولېږي دا دویمه جرګه ده او دا جرګې یا دا غونډې به داسې روانې وي. فیاض را سره موجود دی د دې علاقې نور مشران را سره موجود دي ملک لال کریم صاحب را سره موجود دی لحاظین مولوي صاحب را سره موجود دی د ټولو سره به په نمبر باندې خبرې کومه. فیاض څنګه دا جرګې ولې کېږي څه وجه ده؟ دا خو سرجي چې کار تا وردل چې ابو زما عمر حیات وراره دی وفات شو او کم چې کوم دی د مرګري زوی دی تا وردل جوبل دی تا وردل عادل نامې ده دا تا وردل دا واقعیا شو زموږ پرنس کانفرنس ډېر زیات وکړلې او ډېر زیات وګرځېدلو دلته تانو تحصیلونو کې لاړلو ابه اوسې زه چا ایشتلی یم او کومې سي چې ایشتلی یم نو هغه ماته نن بیا دلته ډیوټي کوي. دا بل د ژوبل کاته کې ورغلی یم تا وردل که د هغه ور اړه ښایي ما ته ور کولاو کي که د هغه اړه ښه نه وي ما ته ور نه کولاوهي. زه 2 پیرې ورغلی یم یو پیره ته ور کولاو کړی دوباره راته ور نه کولاوه. زه خپل ماشوم له ورغلی یم زه خپل ماشوم تپوس ته ورغلی یم دې پړانګ ارتاڼه کې ارنګ کې موږ صرف افسوس دا کوو خفګان په دې خبره باندې کوو چې دا څومره مشران دي افسران دي په خبرو رسېدلي دوی ته ولې دا په نوټس کې نه راځي چې یو سړی نن دې کې یو مرګ او جوړ له وکړي د هغې باوجود هم دلته کې ناست دی. بل سنګرخان به زموږ دلته ذاتي دښمنۍ دي زما یا یو کار دی یا د دې چا سره نه لګي د په خبرو رسېدلي په دې مقام کې موږ ته څوک ولي او دا مازغې وشیندي نو د دې به څوک ذمهواري سهار له ما راکاږي چې ته د تا وویل دا تا ایشتلی دی یا تا وژلی دی کلیر کټ مشرانو ته مې دا دغه دی دا به احتجاجونه به هم کوو دا به کېدی شي دا رنګ تاڼه هم بندوو ورځو به سوال به کوو مینت به کوو ډي پي او صاحب له هم ځو دې ټول ځو دا مشران لا غونډوو تا وویل په بېل بېل کوڅه کې ګرځوم چې به یې پرون یې زه وژلی یم او نن ما ته بیا هم په کوڅه کې ولاړ دی زما د کوڅې مخې ته بیا هم نن تالاشي کوي. ټیک ټاک یې سازۍ په باوردي وقایه چې تا وویل په 4 لکه روپۍ باندې نوکري خاصداري اخیستې وه او په 2 لکه روپۍ ځان ته ګونونه لګولي دي نو د 6 لکو روپو خو دغه سویچ وي چې راشي تا وویل 2 مړه کړي خبرې رسېدلې او د هغې باوجود ما ته بیا هم په کوڅه کې تاویږي خبره زما د پلانګر په چوک کې راغی تا وویل د په ګاډي کې ټیپ لګولي وو تا وردل نو زموږ د افسرانو نه دا دغه دی تا وردل دا ورته سوال کوو دا ورته مینت کوو چې تاسو خو تعلیم یافته خلک یئ تاسو په کورسو ناست خلک یئ ذمهوار خلک یئ پرون یې زه وژلی نن ما ته بیا هم د کوڅې مخې ته تالاشي کوي دا صرف دا قانون دې لپاره راغونډ کړی دی نه مخکې به ځو بیا به احتجاج کوو بیا به هم کوو اخري ټایم چې کله ما ستا سره خبرې کړې وې تا ویل چې یاره ما ته یقین راکړی شوی دی چې موږ تاسو سره پوره په دې کې تعاون کوو هغه تعاون ختم شوی دی که روان دی؟ هېڅ قسمه تعاون موږ سره نه دی شوی تعاون موږ سره دا تعاون دی چې زه چا پرون وژلی وم نو هغه ته ور وټکوم ما ته ور کولاو که دې تاڼۍ ته درځم ټیک شوله زه د خپل بل بچي دپاره ځم چې کوم جوبل دی اوس جیل ته ریفر شو تا ودل یو وسپاره خاورو ته انصاف بالکل نشته د یو قسم ماته نه ملو شي انصاف دی چې پرون زه وژلی یم نن زما د کوڅې مخې ته بیا هم تالاشي کوي ولاړي او باوردي لګوي ټیک ټاک یې سازوي خبرې رسېدلې اوس یو په پراسس باندې یو چې وشي نو دا بیا همغه لږ مخ ته پله وړي خو په 4 لکه یې نوکري اخیستې او په 2 لکه یې ځان ته ګونونه لګولي دي نو د 6 لکو روپو خو دغه وي تا وایي دغه کچري به هم کوي دغه به هم کوي خو زموږ افسرانو ته دا خواست دی چې ګوره بار موږ یو بار وایو چې زموږ د دغه دپاره به یو څوک ولي دا ماغزه به وشیندي او سهار له به موږ راکاږئ
خبره اوسې لکه دله دې ډنګې اورېدل د ډیپټي په کار نه وه سره بدنامۍ لپاره په څوک دوی د بدنامۍ دپاره به څوک ډزو کي په خبره ورسېدلې وایي به یاره تاور د دوی سه لانجه وه که نه یا به د دوی چا سره لانجه خو نشته ده سره موږ اوس موږ عدالتي پروسس شروع دی که موږ دا ټوکم بیلو ته چې خلک به وایي چې د سره د لانجه ونه تا خو څه لانجه نشته که نه ته خو عدالت ما سره به عدالتي پروسس چالو دی که دلته مې بیله کوټ شته که کوټ کې مې بیله سپریم کوټ شته دی بس خپل سوال مینت به کوم تر دکم ټیم پوره کې د نظام به ورسره په مخ کړي خبره رسېدلې زما خو سره نور اوس حکومتي کار نه شروع دی خو په دې مقام کې که به د چا ډزو که په خبرو سره خو هر لړي به وایي یاره دا دا دلته بل هلک مل دی دغه مسله ده صحیح ده خپل پوزیشن تاسو واضح کوئ که نه بالکل بالکل صحیح ده مولوي صاحب جرګې څه فیصله وکړه نن نو څنګه خان صاحب سره ډېره مهرباني دې دې پورې راغلې او زموږ د اواز خو رسي نه ځکه چې موږ ډېرې چغې وو نو ایله په خوارو دې دغه ته ورسي خو که دا اواز تاسو لږ مخکې ورسوو زموږ د ټولو د جرګې دا فیصله ده چې موږ خو د ډي پي او صاحب نه دا انصاف غواړو چې دا سړی د دې ځای نه ډډې رسي ایکې وجه دا ده چې د دې سړي خلاف کش به لکه ما وړاندې په تقریر کې مو وي چې دی به سبا له د یو داسې سړي سره مخامخ شي هغه به معمولي غوندې داغې لکه شته دی د خلکو دښمنۍ هغه خپل داغ د وجې به دی به په هغه ډزو کې هغه به خطا شي هغه به ټوپک راواړي دی به مړ شي نو چې دی مړ کړي نو الرېډي به دې سره اوس دا د لانجه ده الرېډي دهشتګردي به ترې راته جوړه کړي دا زموږ تحصیل بدناموي زموږ د تحصیل د بدنامۍ د وجې نه موږ دا وایو چې دی دلته نه وي چې زموږ تحصیل بدنام نه شي نوره مخکې چې کوم مزل دی دا خو به لازمي کوو چې یاره موږ سره ولې انصاف نه کېږي موږ سره پړانګار تحصیل امن و او پړانګار تحصیل موږ ته خراب شو چې دا موږ واپس بیرته په امن شو او دا په دقه خبره په امن کېږي چې دی دلته نه وي دی د ډي پي او صاحب یو محفوظ ځای ته بوځي چې ده ته امن دي موږ که موږ مړه کړو موږ خو میږي یو دا میږي لږ په دې ډارو کې مري موږ د دې خبره څه پروا نه ساتو خو که دی مړ شو نو بیا به یاله شا به دنیا راغار کړه د ده په سر دنیا راغر کېږي په موږ خو نه راغر کېږي نو د دې وجې نه موږ وایو چې دی دلته کې بار بار د خلکو د نیغ نیغ نه کېږي سبا له بیا په خطا کې د چا سره دغه شی هغه به ویشتلی پړانګار تحصیل به بدنامي موږ د پړانګار تحصیل د بدنامۍ نه بچ کوو او دا سړي هم بچ کوو ځکه چې دوی هم د دې وخت کې دغه دي دا ټارګېټ دي د ټارګېټ د وجې نه دا هم بچ کېږي او موږ دا ټول تحصیل بچ کېږي د اخوا کېدو په وجې ډېره مننه ملک صاحب تر څو به دا جرګې روانې وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا به تر هغه وخته پورې روان دي څو پورې دا هیڅو صاحب د دې ځای نه نه تللی دا به موږ هر څه کوو په دې کې به موږ تانې تمځو موږ به احتجاجونه کوو موږ به ای جي پي صاحب له هم ځو ای سی پي صاحب له هم ځو ډي پي او صاحب له هم ځو موږ به دې ټولو خلکو باندې ګرځو ګورنره پورې ځو د وزیر اعظمه پورې نه پرېږدي موږ خپل وس کوو منډه ترنه کوو ځکه چې دا شی چې کوم دلته موږ ته دې ځای کېږي نو دا شی موږ ته بدنامېږي دا سرګردي دلته نشته او نه وه چې کوم وخت کې وه هغوی په خپل هم دې تاڼې خالي کړې تښتېدلې موږ د اقام ورڅخه ختم کړي هغه وخت کې دوی بیا تلي غونډ تښتېدلي او موږ یو څو کسان راغلي وو اقام ورسره راغونډ شو پاره یې کړو اوس پورې شکر دی دې خطر نشته او که دا ډېر دا سرګردي شوقین دي وزیرستان ته دې بدل کړي ګوري دلته خو دا خلک به وجني نو موږ صاحب دا درخواست کوو د ټولو افسرانو د صاحبانو ته چې دا خیر زموږ دې ځای نه دغه کوي چې موږ ته دا علاقه نوره خرابه نه شي او چې دلته څه دا سرګردي یا څه مسئلې موږ په خپل حل کوو چې څه د چا مسئلې د سرګردي شکر د شته هم نه او که یو موږ د خپل حل کوو دې ته نه پرېږدو دې به وروسته موږ به مخکې روان یو مخکې به ځان وژنو بیا به وروسته حکومت به ځان وژنو خو دې ته چې موږ به ځان نو موږ دا ټولو افسرانو ته دا درخواست کوو چې مهرباني وکړئ خیر دا سړی بل ځای ته بدل کړي زموږ ورور دی زموږ مشر دی زموږ محترم دی موږ احترام کوو نو بس موږ ده ته موږ درخواست کوو چې شیخ خیر که ته لږ زیاته بدل شو نو ښه وي ډېره مننه ټیک ده ولي صاحب دوی وایي چې یاره د دې نه داسې د دهشتګردۍ طرف ته خبره تللی شي که په دې سړي باندې حمله وشي اول خو د ده د وینا مطابق زما د هغه سره څه لانجه نشته زما عدالتونو کې کیسونه دي څنګه درته ښکاري چې دا دهشتګردۍ طرف ته داسې ځي د قام مخکې را پاسېدلی دی د دغې خلاف جنګېدلي دي دغه خلک یې د دې ځای نه لرې کړي دي بیا به څه طریقه کار وي بسم الله الرحمن الرحیم داسې خبره ده سنګرخانه چې دا قام د خپل دغه دپاره د قوم د خاورې د بچکولو لپاره راوتی دی چېرې زموږ دا خاوره بچ شي او دوی شي ده چې دوی کوم دغه ورکړې وه زور ورکړی وه او کومه اوای ورکړې وه
نو دا هغه هوا نه کوم رنګ ورکړی دی دا هغه رنګ نه دی. دا کسانو خپل مړي له روانو یا روانو او په سیول موټر کې چې کوم دی سرکاري کسان بناسو هغوی کې د خپلې یېرې نه چې کوم دی دغه شوي دي ډډې ته شوي دي. هغه واقعه مخکې دغه کې پریس کانفرنس کې ذکر شوې ده. د دوی یو کس شهید شو بل چې کوم دی ولګېده هغه غریب چې کوم دی دهشتګرد FIR په هغې باندې وشو. نو زمونږ د دې قوم دا مطالبه ده بار بار دا مطالبه ده چې دا دې خاوره باندې دهشتګردي نشته او نه دا کسان دهشتګردي. او مونږ د اعلی حکامو بالا افسرانو ته دا درخواست کوو چې دا کوم SHO صاحب دی زمونږ محترم دی زمونږ مشر دی او مونږ د وردۍ قدر کوو. مونږ ورته د قدر په نظر ګورو مونږ قانون منو مونږ هر څه منو. ولهذا دې وخت کې دا کسان چې کوم دي خپل بدنیتۍ دشمنۍ شته دی او دا SHO صاحب به سبا د بل چا د په لار کې به دغه کړي د بل چا به سره خپل کار وي او په هغې تاو به د هغې داغ به چې کوم دی په فیاض دی په اسمت الله دی یا په ملا باندې به راغلی. نو دغه لپاره دا قوم راوتی دی چې DPO صاحب وي که SP صاحب وي که DG صاحب وي او که نور افسران وي نو هغوی دا هغوی ته زموږ د قوم دا درخواست ده د پړانګار دا درخواست دی چې زموږ ډېره پاکه خاوره ده موږ د دې حفاظت کولی شو کړی هم دی او بیا هم کوو او بیا هم موږ د دې افسرانو ته دا وایو DSP صاحب ته هم دا وایو SHO صاحب ته هم دا وایو نور افسر پولیسو ته هم دا وایو چې که تاسو په دې خاوره کې کوم ځای کې څه تیاري نه موږ ته وښایئ دا قام به د نه مخکې تاسو به ورپسې او دا خاوره تاسو هسې نه بدناموئ دا خاوره پاکه خاوره ده په دې خاوره باندې څه نشته. او دا موږ تېر دغه کې هم دا ویلو چې الحمدلله د پړانګار ډېر زبردست مشران دي چې کله قوم ته یو اپیل کړی قوم راوتی دی او د هغې مخنیوی کړی دی د هغې مخنیوی کړی هغه که په هره جامه کې په دې قوم کې ای سواله راپورته شوي او دې قوم ته معلوم دی د قوم ته دوکانونه سوي دي مخکې هر څه په دې میډیا شته دی که دې قوم کې غل نه پیدا شوی دا قوم راغلی د هغه نه کوټه سوې ده خو دې خاوره باندې غلط سړی دې قوم نه دی پرېښی اوسه پورې دا قوم صحیح قوم دی نه د دهشتګردۍ سره دې قوم تعلق شته دی نه د غلط سړي سره زموږ تعلق شته. بیا موږ ججانو صاحبانو ته اعلی افسرانو ته راشئ انکوایري وکړه که زموږ په دې ملګرو کې څه داغ وي څه دغه وي مونږ ورته کښېنو دا قام به ورته کښېنو دا کله چې هلکه تا کې دا داغ دی که چېرته نه نو افسران دې په دې قوم باندې رحم وکړي د SHO صاحب دې بل طرف ته بدل کړي هسې نه دا خاوره په دې باندې بدنامه نه شي. نو خلکو دا یو درخواست دی او بیا چې کوم دی په دغې باندې زموږ راغونډو ده بیا به مخکې ځو که د افسران زموږ دې خبرې ته غوږ کښېنوي موږ به مخکې ځو خو دغه زموږ مطالبه ده چې یاره د SHO صاحب د باعزته طریقې سره چې کوم دی دا د بل طرف ته ټرانسفر کړي او داسې ځای ته ټرانسفر کړي چې دلته چې کوم دی خپله امن وي هسې نه د خاورې د بدنامۍ لپاره څوک یو کار وکړي یا د اسمت الله د بدنامۍ لپاره څوک یو کار وکړي. دغه لپاره زموږ دا قوم د خپل ځان د حفاظت لپاره ورته د خپلې جلا کوي چې زموږ دا خاوره پاکه خاوره ده د څوک نه بدناموي. نو دغه چې کوم دی دا زموږ دغه دی او دا اواز دی زموږ چې کوم دی دا اعلی چې څومره بالا افسران دي هغوی ته ورسوي. او زه دا هم وایم چې یاره پکار دا ده چې مونږ کوم خلک پاس کړی دي عوامي نمایندګان چې څومره دي پکار چې زموږ د دې قوم دا مسله دوی نیسي او DPO صاحب څوک دی خو د ده څه خواته ناستي یا DG صاحب سره دې کښېني یا چې کوم د وزیر اعلی صاحب دغه سره دومره طاقت شته دی چې هغه د ټول KPK پولیس چې کوم دی څه وخت وغواړي دی بدلي کولی شي. نو زموږ عوامي نمایندګان چې کوم مشران دي که هغه MPA صاحب وي که هغه MNA صاحب وي که هغه د تحصیل ناظم خو دې وخت کې نشته خو بهرحال زه اواز چې کوم دی د قوم رسولی شي موږ هغوی ته دا وایو چې راشئ تاسو د قوم د اواز چې کوم دی د قوم د مشرانو د قوم د اواز چې کوم دی مخې ته کېږدئ د AC صاحب د DG صاحب مخې ته د DPO مخې ته یا د وزیر اعلی صاحب مخې ته کېږدئ چېرې د پړانګا خلک دا پاک خلک دی دا پاکه خاوره ده او د بدنامۍ چې کوم دی دا خلک اجتناب وکړي او ډډه وکړي. نو بس دغه زموږ بار بار مطالبه ده چې SHO صاحب دی با عزت طریقه چې کوم دی ټرانسفر وکړي هسې نه چې دا خاوره بدنامه نه شي یا دا کسان د دوی د بدنامۍ لپاره څوک چې کوم دی قدم اوچت نه کړي. واخر دعوانا ملک صاحب اول خو راته دا ووایه چې تقریر دی اخرین ما اورېدلی نو ډېر زیات سخت الفاظ پکې وو خفګان هم پکې وو جذبات هم پکې وو ولې داسې مایوسۍ د دې مومند یا د پړانګار د پولیسو نه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه خان صاحب ستا دې راتلو باندې ډېر شکریه. تا که مونږ جذبات کړي که مونږ یو ځای ته خبره کړي نو مونږ ډېر غټ خفګان سره کړې ده او هم د دې خفګان سره کړي چې مونږ داسې تنکي ماشومان دا کوم څه چې مونږ وینو په دې خبرو مري نه مونږ نه برداشت کوو 100 کاله بعد نه برداشت کوو. دا نن چې د اسمت الله کوم بچی مړ دی نو دا زه دا محسوس کوم چې دا زما بچی دی او که دا زه محسوس نه کوم ما کې به ایمان دی دا د دې خاورې بچی دی. زه اوس هم یم بس د تقریب کې ما دا خبره وکړه چې که دا پولیس مونږ باندې دا دعوه کړې وه چې
دا ماشوم چې کوم دی نو ډاکو غلا لته کېدای شي چې موسمه نه دا ماشوم کوم عمر دغه کېدای شي چې د پولیس باندې دا اگزام لګولې وي چېرې دا ماشوم چې کوم دی او جو تیر چا مر پسې ته بیا به هم سم نه کېدای شي ماشوم چا په 15 روپۍ ټوکه کړی خو زه پولیس ته ټول غټ خلاف په دې خبره یم لومړی ورځ مو کې دا و پرون نو نن یو کال باندې دی دا خلکو تصاویر چې دا پولیس تاسو احتیاط وکړئ دي خپل خبره معذرت غواړم والله نن خدای نه کوي غواړم زه دشګر نه تر نه سي امتیاز څنګه کوم زه دشګر پس کم څه کوم ظالمان ته ما خامخا د استاد ته خبره ته وړاندې کې دا پلانګار بلتا کومه ویل ورته دې ځای نه را ستانه غیر الحمدلله دا ستاسو سکیورټي نه غیر زما د خپل قوم مشرانو دا سکیورټي شته چې دا یو په موږ راغلی تاسو سوال نه دی کړی تا د موږ اصلاح شمه کې طالبان جما خلاص کا هم په خپل کوټه او ټوپک او په خپل ایمان پر نه راغلی او دا خبره دي خلکو ته په ما ونه کړه چې په دې زموږ ځوان شهید شو په سین کې په بم والواته دغه د مینه موږ راغستې دغه وسلې موږ راوړي هغه کورونه موږ پوره نه سیږي ما په خپل خدا پر رقم څه د خپل قوم په دغه ځان سره ما لرکړې دا هغه نه په خپل غار کې څنګه دا تاسو ځوان چې ذاتي دښمنۍ بالکل شته نه دی نه ډېر وي په دې د سې په کوم چې کېږي چې په موږ بغلي په دې د سې په کوم چې کېږي چې دا اعلان کې نشته زه نه منم والله کې شته چې دا وایي نو اوس موږ څه څنګه تحصیل تاسو موږ یې سره په گاون کې چې هغه څه کسان د سیادي چې موږ یو کشر پنالت کړي یو کار کړي هغه وسوس کې نه من دا ضرورت نشاندهي کوي زه به مرګرم زه به روباسم چې زما بچي نه زما ورو بچي به زه به روباسم چې دا بچي غلط دی دا څه مکو دا څه کېږي اوس موږ څه کم کار شوی په دې مکمل چې کوم دی خفګان دی دا احتجاج زمونږه مسلسل شروع دی تر هغه پورې تاسو سیاسي خبره کوم دی خپل فورس باره کې د ټیم رانوالي خو دا پورته دي ته پته چې موږ په 2018 کې مرجر شوو دا 18 مخکې دا زموږ خاصه دا و دنیا ملک چې یو کارنامه وکړه یا بل چا یو بچی شهید شو یا به بل د سوغت واقع د موږ له بیا هغه وخت کې موږ به خاصدار راکړ زموږ د خوشاله ولې لپاره هغه به موږ تنخواه غوښته کله چې مرګ وشو دا غوښته لپاره اعلان وشي چې تاسو دې کې مقامي پولیس لپاره موږ کسان راکړي نو په موږ الله رحم وکړي چې کوم چې خبره تعلیم او خدمت د کار د کولو نو موږ ته اداره نه واله مقرره ته ملاو شي نو موږ هغه کسان دی ورکړي دي نو کران کړي نو غلطي خدای زمونږ ده زمونږ نشته کړ نو موږ بدل کړی نه شو کوله موږ دا یو مقرره سپیشل خزاره ورنه سي واغستې نو قربان چې هغه کسان زمونږ نو کران شو زمونږ دا د دې د پولیس وشي د کسان چې د سټن د پولیس نه ما غته مطالبه ده چې یو ما پولیس په 15-20 سال کې چې پولیس سیوا د دشګرنه چې تمر کړی دی چې څنګه دې په میډیا باندې نظر دی او زما په یو قرآن علاقه کې یو کس دې کسان دې مشکل یو ځکه په اورېدو په منډه کې یو ماشوم چې هغه ډول نه مړ بل څه نه مړ انا نه سره د احتیاط ختم شي دې پولیس ته څه په اصول ته هم تیر کی زمونږ ورونه یو ټول کې څنګه چې پلاغار پولیس نه چک کې په دې کې به 25% کې زما پلاغار خپل خالق ازمه بچی دي دا کوم چې راغله دا نه نه ضرور دی چې کار غلط دی چې راځي احتیاط کی موږ حکومت ته اولا چارواکو ته دا خاص کو چې موږ خپل قانوني جنګ لړوي دغه موږ انکار نه کوو خو موږ حکومت ته یو تیاری دا چې موږ د څه شراشته چې هغه ډیرانی غلط نه خود مختار به د مخکینه پیدا وایي دا رښتیا ګش کې په پیارم وکي او نقصان به شي یا دا شي قسمت الله او مولا د خپل ځای په بدل کې چې کوم دي چې ورته عمر کې زخمی کا دا نه ته علاقه ته یو نه فساد دی راغی خامخا نه علاقه څنګه کیږي دا څنګه جرم کوي چې څه دی دې به غل نه تل شي بدلی شي موږ قانون متفق ده فیصله ده او په هغه موږ مخکې ځو خپل احتجاج به جاري ساتو او د الله تعالی کو ته دا سوال کوو چې قرآن تحصیل د موږ سره د انصاف وشي موږ غلط طرف ته نه کېږي مولا ماما قام در سره ډېر په امتیاز سره ډېر په یووالي سره در سره ولاړ دی د جذبې په حوالې سره به راته څه وایي د جذبې د حوالې سره چې کوم دی نو موږ دا وایو که نه چې که داسې بله یوه پارچه دی په دې هلکانو باندې خپل موږ دا یو بم ښخ کړی دی او د بل بل علاج کولی دا کومه پارچه چې ده کړې ده نو دا موږ مطلب دا دی چې که ډېر دې ځای نه بدل شي او که بدل نه شي هسې خبره کوو که نه که بیا بدلېږي او که نه بدلېږي خو چې په ما کې څه
نو یا به چې کوم دی د دې قاري نه زما دا نسې ښه ګوری نه دی دا قاري زه به دا وایم چې علم یې کړی و او مړ شو او ښخ شو د دوی د صحیح انکوایري وشي که چېرې دا دهشتګرو خو ته بل چاته ضرورت نشته زه یې پخپله ولم دهشتګرد نه پرېږدم زما نسې دی زه یې ګوره پخپله ولم به زمونږ دغه خبره ده چې مونږ به لګیا یو مخکې به ځو هر ځای ته به مونږ ځان رسوو یا به دا دهشتګر مونږ جوړوي او یا به دا جوړېږو چې دا ښه پاک خلک او ظلم دې سي چوکړی قدرمنو تاسو دا تفصیلات واورېدل د دې یوه مطالبه صرف دا ده چې دا د دې ایسیچو د چا چې دا واردات شوي دي د چا د لاسه یا د چا سره چې شوي دي چې د هغه د تبادله وشي هغه د پلان غار نه بدل کړلی شي د هغې وجه دوی دا وایي چې یاره د دې عصمت الله د فیاض د ذاتي لانجې دي سبا د دې د بدنامۍ لپاره بل یو دریم کس د هغې نه فایده اخیستی شي د حالاتو د خرابولو لپاره افسرانو له پکار دی چې هغې د دوی دا مطالبه واوري دوی جایزه مطالبه کې صرف تبدیلي غواړي نور د دې هېڅ مطالبه نشته باقي چې کوم څه دی به دوی قانوني طریقې سره کوي هغه تفصیل موږ ستاسو مخې ته راوړو خوشحاله اوسئ خادم غواړم